شعبان میاشتا او خلق شب برات نصف شعبان بارکی تپوس کی چې دا شپه کله ده د دې شرعي حیثیت څه دی په دې باندې عبادت کول څنګه دي به هر صورت شب برات او نصف شعبان دا د شعبان د میاشتې چې څوارلسمه ورځې او پنځلسمه شپه دې ته شب برات نصف شعبان وای. احادیث مبارکو کې د دې د عبادت ډیر فضیلت راغلی دی او د دې شپې اهمیت هم په احادیث مبارکو کې راغلی دی. ډیر احادیث داسې دي چې په هغې کې د دې شپې عبادت فضیلت هغه ثابت دی. عبادت پکې ډیر اهمیت لري خو به هر صورت خاص عبادت پکې نشته دی چې په دې طریقه به یې کوي او داسې نفل به کوي لکه بعضې خلق وایي 2 رکاته نفل نیت په وتړي او په اول رکات کې به سوره فاتحه دومره پیري ووایي دومره سورتونه به پکې دومره پیري ووایي. نه مخصوص عبادت پکې نشته دی کو هر عبادت پکې کوي خو عبادت پکې وکا. ډیره قیمتي شپه ده د مغفرت شپه ده د بخنې شپه ده. ډیر فضیلت احادیث مبارکو کې راغلی دی نو عبادت ثابت دی او خاص طریقه د عبادت نشته دی. علما وایي انفرادي عبادت پکې غوره دی ځان له کور کې او جماعت کې او انفرادي عبادتونه وکړلی شي. په اجتماع سره یا په جمع سره نوافل کول یا په جمع سره عبادت کول دا په دې شپه کې نه دی ثابت. انفرادي عبادتونه چې ځان له څومره کولی شي هغه وکئ. ډیره قیمتي او د مغفرت او د بخنې شپه ده. ډیرو نصوصو کې فضیلت راغلی دی. بله خبره دا ده چې دې شپه باندې مقبرې ته تلل احادیث مبارکو کې راځي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي امام الانبیا ملاسو بیا ورک شو مانه نو نو چې ما معلومات وکړو نو جنت البقی مقبرې ته تللی او دا شپه د نصف شعبان وه. د شب برات شپه وه چې امام الانبیا جنت البقی ته مقبرې ته تللی نو به هر صورت علما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مفتی شفیع صاحب وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نصف شعبان د شب برات په شپه مقبرې ته تللی خو یوه پیره تللی شب برات خو به ډېرې پیرې راغلی وه خو تللی یو ځلو. نو داسې نه چې سړی هر کال په دې شپه باندې مقبرې ته ځي او دا لازم ګڼي. داسې نه ده پکار که یو سړی لاړ نو ټیک ده ځکه امام الانبیا تللی خو یوه پیره تللی دی نو دا شپه لازم کول او هر کال په دې باندې یا په اجتماع سره مقبرې ته تلل او دا لازم ګڼل نو دا بیا ټیک نه دی. هر عبادت چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا فایدهمند وي او دا عبادت وي او چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا عبادت ګوره الله ته قبول نه دی. په ځای د ثواب دا د سړي د ګمراهۍ ذریعه ګرځي. نو به هر صورت د مقبرې د تلو دغه صورت دی. هر چې بیا په دې سحر باندې روژه نیول نو روژې باره کې روایت شته دی خو علما وایي هغه سندن ضعیف دی. نو پکار دا ده چې روژه دې ونیولی شي د ایام 20 په بنیاد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به 14 14 15 د هرې میاشتې نیولې دې ته ایام 20 وایي. د دې ډېر فضیلت راغلی دی. نه که سړی دا 15 ونیسي د ایام 20 په بنیاد چې دا به هسې نبی علیه السلام نیوله 15 ورځې ده زه روژه ونیسم نو ډېره د فضیلت خبره ده. احادیث مبارکو کې راځي چې د ټولو نه زیاتې روژې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شعبان کې نیولې. ګورئ دا میاشت چې کومه ده دې کې 14 او 14 او 15 مه ګورئ خو روژې نیسئ. صرف 28 به نه نیسئ 29 به نه نیسئ ځکه هغه خو سبا له بله ورځ له روژې
نو د دې میاشتې د اتیشتمې روژه او نهیشتمه دا دوه منیسئ. د دې نه علاوه کو ټولې چا ونیولې د لوی فضیلت خبره ده. که چاله پکې د پنځو توفیق الله ورکو، کو د درېوې ورکو، که د څلورو ورکو، که پنځلسمه نیسي، ښه خبره دا ده دې دیارلسمه ونیسي، دې څوارلسمه ونیسي، دې پنځلسمه ونیسي. دا په ایامو بیزو کې راځي. نو به هر صورت د فضیلت نه نوځي چې څومره روجې پکې نیولی شئ نو هغه پکې ونیسئ. دا ډېرې قیمتي شپې ورځې دي چې هسې رانه لاړې نشي. ټوله میاشت کې کوشش وکئ چې روجې پکې ونیسئ. هر دا خبره چې دا کله ده نو به هر صورت د تاریخونو کې اختلاف کله نا کله راځي. نو به هر صورت د اختلاف په بنیاد باندې زمونږ چې کوم اسلامی کلینډر حساب دی نو هغې کې خو سبا شپه شب برات دی، نن نه دی. نن د میاشتې دیارلسمه ده، سبا څوارلسمه ده او بله ورځې پنځلسمه ده. نو بیا سبانۍ شپه راځي. خو به هر صورت زمونږ د بعضې حساب کتاب په حساب باندې نن شب برات دی او سبا نن څوارلسمه ده. نو به هر صورت که دیارلسمه شي او که څوارلسمه شي ځان له نن هم عبادت وکئ، سبا هم وکئ. که نن یې که سبا نو دواړو شپو کې عبادت وکئ. نو انشاءالله چې فضیلت د دې شپې به حاصل شي او هغه به عمومي. نه که نن دیارلسمه وي که څوارلسمه وي، نه یا به سبا پنځلسمه وي یا به بله ورځ پنځلسمه وي. نو به هر صورت پکار ده چې عبادت پکې وکړلی شي او کوشش وکئ چې ماسخوتن هم د جمع منځ کوئ او سهار هم د جمع منځ کوئ. احادیث مبارکو کې راځي